ضمائر تاسو ټول او پیجندل کيو طالب ته په پرچه کې څوک وایي چې لکه ضمائر مرفوع متصل لیکلی شي، هلکه ضمائر مرفوع منفصل لیکه، نو د نحویانو په ترتیب باندې به لیکي. اکتب الضمائر المرفوعة المتصلة على الترتيب النحوي. نبي أبليكي ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن ضرب ضربا ضربوا ضرب ضربتا پدې ترتیب باندې بلیکي. اكتب الضمائر المجرور المتصل. نبي أبليكي لي لنا لك لكما لكم لكي لكما لكن له الى آخر. نو پوئی گئی یعنی که سوال در نوشی چې ضمائر لیکي نو په دغه ترتیب باندې على الترتیب النحوي. کله تاسو اكتب الضمائر المنصوبة المتصلة على الترتيب الصرفي. نبي ابا صرفي دغه باندې لیکي ضربا هو ضربا هما ضربهم ضربها ضربهما ضربهن او ضربكا ضربكما ضربكم ضربكي ضربكما ضربكن ضربني ضربنا. په دې ترتیب باندې منصوب متصل گردان کې. اوس نوی بل خبره درته کوي چې واعلم ان المرفوع المتصل خاصة، چې مرفوع متصل خاص کر يكون مستترا، دا به مستتر راځي ځکه چې ضمیر مرفوع متصل کل جزء من الفعل له، دا کل جزء من الفعل له او شدید الاتصال له، نو دی وجنا دی به مستتر راځي. فی الماضی په ماضی کې للغائب د پاره د غائب، والغائبه او دارنګ د پاره د غائبی. للغائب چې وینو متکلمو د مخاطب نه احتراز راغی ځکه د هغې ضمایر به بارزي مستتر بنوي ځکه ضمیر غائب ضعیف دی، نو دې وجه نه اړو پټ مکو. او غائب اسم غائب دی نو په فعل کې هم غائب اول پکار دي چې لکه پټ شه مړه، لکه ضربا دی کې هوا پټ دی او ضربت کې هي پټ پروت دی. او وفي المضارع المتکلم، او دارنګ مضارع متکلم کې به پټي، او مطلقاً مضارع متکلم کې به مطلقاً برابر خبر دا چې مضارع متکلم د واحد صيغه وي او که د تثنیه صيغه وي او که د جمع صيغه وي. د متکلم مختلفو صيغو کې به ضمیر پټي لکه اضربو اے انا. اضربو واحد متکلم د دا د مذکر او مؤنث دواړو لپاره یو شان دی. اضربو خدم ویل شي او علیکم ویل شي اضربو. اضربو واحد متکلم مذکر او واحده متکلمه چې کوم دنه مؤنثه دا استعمالول شي. او دارنګ نضربو د تثنیه جمع دواړو لپاره دی. نضربو کې څلور خبرې دي، دا د تثنیه مذکر د پاره او د جمع مذکر د پاره، د تثنیه مؤنث د پاره او د جمع. نو هغې کې هم د نحنو ضمیر مستتر دی. والمخاطب او دارنګ د مخاطب صيغه لکه تضربو اے انت د مذکر صيغه ده، او والغائب والغائبه لکه یضربو او تضربو. یضربو کې هو ده او تضربو کې هي ده، په دې ټولو کې ضمایر مستتر برادي. وفي الصفت او دارنګ په صفت کې، په صفت کې هم ضمیر پټ راته شي لکه اسم فاعل او اسم مفعول. یو طالب وای زید ضارب، زید ضارب، نو ضارب کې ضمیر ده هو مستتر ده چې هغه راځي ده زید ته. د زید ضارب ترکیب به څنګه کې زید مبتدا ضارب صيغه د اسم فاعل، ضمیر پکې مستتر، تعبیر دغه نه کول شي په هو سره چې راځي د مبتدا ته هغه فاعل شو. صيغه د اسم فاعل سره د فاعل نه شبه جمله، فعل مبتدا خبر نه جمله جوړیږي او د اسم فاعل او د فاعل نه شبه جمله، دا شبه جمله خبر د مبتدا شو. اني اسم الفاعل والمفعول. زید مضروب، نو مضروب کم ضمیر ده هو ده. وغیرهما
او د اسم فاعل او د اسم مفعول نه ما سوا نور یعنی صفت مشبہ اسم تفضیل هغه کې بم ضمیر پټي هغه کې بم ضمیر پټي لکه زید الافضل یا زید حسن حسن کې ضمیر د چراجی د زید تا او مطلقاً برابر خبره ده چې اسم فاعل د مفرد صيغه وي کده تثنیه وي کده جمع وي کده مذکر صيغه وي کده مؤنث صيغه وي ځکه چې قرائن الته کې موجود دي قرائن موجود دي په ضاربان کې دا الف او نون دا نخه د تثنیه ده چې دلته ضمیر د هما ده پکې په ضاربونه کې د واو او نون دا علامه د جمع ده نو معلومیږي دا چې د هم ضمیر پکې پټ پروت دی په ضاربتون کې دا تی د تانیث په دې دلالت کوي چې دلته کې هي مقدر ده په ضاربتان کې هما ده په ضارباتن کې هن ده نو قرائن په هغه ضمیر مستتر باندې موجود دي قرائن په هغه ضمیر مستتر باندې موجود دي مطلقاً وي برابر خبره ده چې دا اسم فاعل واحد مذکری که تثنیه مذکری که جمع مذکری که واحد مؤنثی که تثنیه مؤنثی او که جمع مؤنثی مطلقاً ذکر وي دا ضمیر به ذکر پټ راړي چې قرائن موجود دي قرائن موجود دي چې لکه دلته فاعل مذکر دی دلته فاعل مؤنث دی دلته فاعل تثنیه ده دلته فاعل جمع ده خبره ختم شوه نوی خبره ده بل قوانین دي ولا يجوز او نه ده جائز استعمال المنفصل استعمال د ضمیر منفصل الا عند تعذر المتصل ها که ده کې متصل ضمیر راړل ګرانی ځکه چې وده د ضمایرو د اختصار د پاره ده او ضمیر متصل اخصر الضمائر ده وده د ضمایرو دي د پاره چې په کلام کې اختصاری خیر الكلام ما قل ودل ولم يمل ولم يطل فيمل وګدي خبره مکوه سړی پاغه تنګي نو د ضمائر د اختصار د پاره د ضمیر متصل مختصر الضمائر ده پټول ضمائر کې دا مختصر ده جائز نه ده استعمال د ضمیر منفصل الا مگر عند تعذر المتصل لك اياك نعبد پکار خود نعبدک پکار دے نعبدک دک ضمیر منصوب متصل له لیکن دلته کې موږ ضمیر مقدم کول غواړو ځکه چې تقدیم د ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص مسله د توحید د عبادت یوازې د الله دې د بل چا نه ده نو موږ دلته کې دا ضمیر مقدم کو او ضمیر متصل خو په آخر د فعل کې سیوا کیږي نه په اول کې نو مجبورن مو ایا کراړلو مجبورن مو پکار خو نعبدو کو خدای موږ ته عبادت کو نو کدا ضمیر منصوب متصل له اوس د صغرل د پاره دا کاف موږ مقدم کوو نو نشو مقدم کوله دغه چې متصل وای هغه ته چې په اخر د فعل کې راغلی په اول د فعل کې چرتم ضمیر متصل ناراضي نو موږ وی دا خیر دی ار دلته به ضمیر منفصل راړو نو موږ ایاک نعبدو وی دغه د دې معنا دا ده چې خاص کر موږ ته عبادت کو بل چاته نه کو سجده موږ ته لګو قبر ته باندې لګو دا ډېر خلک قبرون ته سجده لګي دا ډېر ظالمان دي په موږ کې لګیا خدای ته وای خدای موږ به خاص ته عبادت کو دروغجن بیا قبر تم سجده لګي نظر و نیاز عبادت ته بابا ته به نظر و نیاز نه ورکې ډېر پښتانه اوسم جاهلان دي دارالعلوم حقانیه کې ودل ناستو ناظم سلطان محمود دی خدای وبخي چوټي ورځم ناستم دفتر کې سکار مکول یو سړی راغی ویجی دا چیلې په ما خرڅ کې چا چیلې راوستو الک اولی دې ما کاکا سیب ته ګډ بنلې مې توبه وباسه نظر خو یو د الله دی ویرجی غم د خدای اولیاء دي الک د خدای اولیاء دي لیکن خدایان خوندې کنه نظر خو عبادت ته خیر دی وای میرا کوئی دے بازار کے بلگڑ والوں دس د جاہل بچے نظر عبادت ته عبادت اللہ تعالیٰ نے ما سوا بل چا د پاره نشته دعا عبادت ته د بابا نه با سوال نه کوي بابا ما ته خبر راکې دا ډېر خلک د قبر خزو نسی پلان کې راغله او هغه ته دې زه ور کړې او ما ته نه راکې اخر بچیا قبرونه ځامن ور کوي
پیغمبران چې پیغمبران دي هغه هم د خدای نه سوال کوي هنالک دعا زکریا ربه زکریا علیه السلام د بیبي مریم عبادت خانې ته ورغی ګوري به موسمه میوې د اوړي میوې په ژمي کې او د ژمي میوې په اوړي کې ورته وی انا لک هذا بیبي دا میوې د کوم ځای نه راغلي دي قالت هي من عند الله الله را لېږي په دغه ځای کې د زکریا علیه السلام زړه را ډک شو بوډا سړی و ښځه هم بوډۍ وه او د بوډا او د بوډۍ اولاد هم میوه ده که نه هغه وی اوهو خدای دومره لوی قادره دی بیبي مریم ته بې موسمې میوې ورکوي نو ولې ما ته بې موسمه زوی نه شي راکولی ډېر راډک شو هنالک دعا زکریا ربه چې دی کتل بیبي مریم سره بې موسمه میوې دي الحدیث بالحدیث یذکر یکدم دا خبر ورته رایاده شوه چې اولاد هم میوه ده ما ته الله تعالی بې موسمه نه دعا یې وکړله چې خدایه ما ته هم بچی راکړو او هغه ځای کې دعا ورته الله تعالی قبوله کړه ورته الله تعالی فرمایل چې به تا ته بچی درکم او د هغه نوم مې هم کېښودو یحیا د هغه نوم به یحیا وي او بیا خود زکریا علیه السلام وی انا یکون لی ولد حیرانه شو که نه لکه یو طالب ته اول نمبر پاس وی نه یاره ما خو څه دومره خواریم نو بړه پاس اول نمبر بیا تعجب هم که انا یکون لی وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتي قال كذلك وعلى كل حال اولاد الله نه بغواړي بل چا نه بنغواړي پیغمبران هم د خدای نه غواړي نو د ایاک صيغه مو دی وجنه مقدمه کا چې خدایا خاص تا عبادت کو دعا بتا نه غواړو نظر او نیاز بتا ته درکو مندونه او سجدي بتا ته لګو نو کدل تکم غنو شوراړي او دارنګ وما ضربک الا انا دلته مقصود حصر ده کوم غدا سی وایو چې وما ضربکنی بیا نه جوړیږي نو دلته کې د الا نه پس ضمیر متصل نشي راته ځکه ضمیر متصل راځي د فاعل سره د فعل سره او د حروف سره نه راځي الا حرف ده دلته به انا راړي اصل کې ده وما ضربک الا تو دا چې کومه نه متکلم د پاره ضمیر مرفوع متصل لیکن تو دا انتر اړه نشي اتصال د ضمیر بالفعل کیږي د الا سره نه کیږي نو دا غي په دې باندې مو انا راړو وما ضربک الا انا نه دی والے تعالی را مگر ما تا بل څوک نشي والے ما سم کړي او یا وانا زید دغه چې انا مبتدا ده او مبتدا کې خو عامل معنوي ده نو دا عامل معنوي سره خو اتصال د ضمیر نه راځي نو دا غي په دې باندې انا راړي تو بن راړي یا وما انت قائما انتم ضمیر دے دلته تو نشي راړي ځکه اتصال د ضمیر د فعل په اخر کې کېږي ما خو فعل نه ده نو دغه کې به انت راړي ما انت نیت قائما ولا لان الضمير المتصل يتصل بالفعل واما كلمه ما فليس بفعل بل هو حرف دا خبره ختم شو بل قانون ده وعلم او طالب دایرات نحوی دا خبرم زدکا ان لهم ضمیرا دلته یو بل ضمیرم ده د نحویانو د پاره یو بل ضمیرم ده یقع قبل جمله هغه برادي مخکې د جملینا او تفسره او دا جمله به دغه تفسیری دا جملتين په ترکیب کې موصوف ته او تفسیرو دغه لپاره دا سي جمله چې هغه تفسیر کوي د دې ضمیر او دې ته ضمیر شان وي قل هو الله احد قل هو شان داره الله تعالی یو ده دا هو ضمیر مونږ راړو د دې مرجع نشته دې ضمیر ته ضمیر مبهم وي خبره مخکې مونږه مبهمه کا هو شان داره الله احد دا هو ضمیر مبهم دا د تعظیم او تفخیم د پاره راځي کله نه کله یو سړی خبر ډیره درنۍ دې لپاره چې طالبان ورته بوته وي او یاره څه پرون څه به درته وایم نو څه عجیبه کار مې کتلی ټول متوجه شي چې لکه څه کار یې کتلی یو شی عرب عمدن مبهم ذکر کی او بیا دوباره د هغې تفسیر وکړي نو تفسیر بعد الابهام دا اوقاف الذهني او دا هغه څیز عظمت د هغې نه چې کوم نه معلومیږي د هغې عظمت معلومیږي نو شان دا دی څه شان
الله احد دا معمولی مسله نه ده د الله تعالی وحدانیت. او په مذکر کې به دې ته موږ ضمیر شان وایو که ضمیر دې د مذکر راړلی او په مؤنث کې به هغې ته ضمیر قصه وایي. د ضمیر شان مثال لکه قل هو الله احد، او د ضمیر قصې مثال انها پتا کس سره قصه دا ده زینب قائمتن، لکه زینب ولاړه ده اخو فالج والی وه خو علاج یې وکړو، عجیبه خبره ده که نه، ولاړه وه ما کته الله تعالی هغه بیماري لر کړې ده. دا ضمیر قصه ده، دا خبره هم ختمه شوه. کله نه کله ضمیر بدون المرجع، حالانکه ضمیر د پاره مرجع پکار دی، لیکن ضمیر شان او ضمیر قصه بدون المرجع د تفخیم او د ابهام د پاره عمدن را دي. او تاسو ویلو ازمار چې قبل ذکر شي 15 ځای روا دی. د رب په ضمیر کې هم د نعمه حکم دا دی، او درېیم تنازع ضمیر شان کې ازمار قبل ذکر جائز دی. هلکه نحویان یې ټولو ته یاد دی ماشاء الله، ګلایان کېږي که خیر ان شاء الله. قل هو الله احد وانها زینب قائمه. ويدخل بل قانون د داخليږي په مابین مبتدا او د خبر کې کله نه کله صيغه د مرفوع منفصله مطابق للمبتدا اذا كان الخبر معرفه او افعل من كذا، یا صيغه د اسم تبديلي. افعل من كذا سمانا چې صيغه د اسم تبديلي او دې ضمیر ته ضمیر فصل وایي، ځکه چې دا خبر جدا کوي د نعتنا، دا خبر جدا کوي د نعتنا، لأنه يفصل ځکه د جدایي راولي بین الخبر. لکه زید هو القائم، زید دا هو ضمیر موږ کستن راړو، دې دپاره مو راړو چې خلکو ته پته ولګي چې القائم خبر دی د زید دپاره. که دا هو مې نه وی راړلی او داسې مې ویلی وی زیدن القائم، زید هسې زید چې ولاړ دی څه چل دی، بیا به موصوف و صفتو، بیا به موصوف و صفتو نه بیا به درنه خبر غوښتو. نو دا هو مو دې دپاره راړو چې او طالبه دا القائم د زید دپاره ګوره صفت نه دی، بلکې دا د هغې دپاره خبر دی. ځکه په مابین د منعوت او د نعت کې فصل ناجایز دی. منعوت او نعت کې به جدایي او هو جدایي راوستې ده، پته ولګېده چې دا خبر دی. دی هو مونږ ته وښیل چې زمانه د مابعد طالبه خبر دی، نعت نه دی، ځکه په مابین د منعوت او د نعت کې فصل ناجایزي. زید ولاړ دی، یا وکان زید هو افضل من عمر، دا د اسم تبدیل لپاره مثال دی چې زید دا افضل دی د عمر نه. او د قرآن مثال دی كنت انت الرقیب علیهم، كنت انت الرقیب. په مابین د كنت او د الرقیبه کې مونږ انت راړو، دا انت ضمیر فصل دی، دا د دې خبرې دپاره دلیل دی چې دا الرقیبه دا خبر د کانه دی او دا صفت دپاره د تی نه دی. كنت انت الرقیب علیهم. او دې کې هغه بل قانون هم دی كنت انت الرقیب علیهم. څنګه دی آیت؟ فلما توفیتنی، دغه دی. الله تعالی به د عیسی علیه السلام نه تپوس کوي. په دنیا کې ناکاره قوم عیسایان دي، د دې ارامیانو د ارامتوب د وجې نه به الله تعالی عیسی علیه السلام خپل عدالت ته راوبلي. حالانکه عیسی علیه السلام عظیم الشان پیغمبر دی او د پیغمبر عدالت ته راتلل دا صحیب خو نه دی. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د نوخار عدالت کی نو دا صحیب دی، لیکن بیا به هم خلک وایي خدای دې خیر کوي. د علماو خو دشمنان مې که نه چې هغه دا ملا ولې دی دغه ته راغلی دی، وی معلومیږي ده به هم څه جرم کړی. د ډېرو خلکو زړونو کې به شک دا پیدا شي. نو آدم عیسی علیه السلام الله تعالی خپل عدالت ته راوبلي د دې قوم د ارامتوب د وجې نه، ځکه قوم د عیسی علیه السلام نه خدای جوړ کړی او چا وی دا د خدای زوی دی او چا وی ثالث ثلاثه. الله تعالی به د تمام دنیا په مخ کې راوبلي او تپوس پکې کوي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين. تا خلکو ته ویلي دغه عیسیانو مونږ ته پیغمبر ویلی دي چې د ما نه خدایان جوړ کړي او د ما مورم په خدای باندې ونیسئ. نو عیسی علیه السلام ورته جواب ورکړي چې خدایه ما خو هغه خبرې کولې چې تا ما ته د هغې امر کړی. فلما توفیتني، هر کله چې تا د اسمانونو ته به راوخېږولمه
یا دا چې تا د وفات کم كنت انت الرقیب علیهم، خو توفیتنی دا مخکنی معنا ښه ده، تا چې د بره اسمانونو توخې ګولمه. توفی معنا اخذ الشیء بجمیع اجزائه، كنت انت الرقیب علیهم، خدایا تا ته دی چې کوم نه ښه پته ده. ځکه کې دا انت موږ قصدن راړلو چې پته لګي چې الرقیب د كنت دپاره خبر دی او دا صفت نه دی، بس دی.